دا نظام کائنات چې الله تعالی سنوار کو دغه کائناتو کې پروردگار عالم امتیاز والا مقام سیادت او مشرع والا مقام دا انسانی نوع تور کو او وی فرمایل فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ زد امزکه کې خلیفہ پیدا کوم دا انسان پیدا کو اوس د خلیفہ معنا دا چې د چا نائب او نماینده دی داغه په مرضی او داغه د فرمان مطابق کار وکړي. اوس دې انسان ته الله تعالی خپل خلیفہ وي. معنا دا ده چې دې سم کوي د الله د مرضی مطابق وکړي. اوس د خدای مرضی څه ده؟ دا به ما او تا ته کشف کیږي څنګه؟ څوک به وایي چې دا کار کول د الله مرضی ده او دې کار نه منع کېدل د الله خوښه ده. دې لپاره پروردگار عالم انبیاء او رسول راولېږل او دغه انبیاء او رسول دا په خپل وخت د الله تعالی ترجمانانو الله والا خبره انسانیت ته کوله. قران کریم فرمایل کان الناس امه واحده فبعث الله النبي. دا انسانان ټول په یو عقیده باندې متفقو د ټولو یو فکر نظریه وا او هغه فکر دا چې لا اله لګوای لا اله او دا خبره اوري په داسې بنیاد چې سبا نور در سره ملاويږي دا خبره باغوي ته کوي او داسې ځان په دردمن کوي لکه د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د قافلې سره یو سړی سي روزې د پاره لاړ شي نو هغه درې ورځې کې داسې پمپ کی او خبره ولا ذهن کې داسې ورننه باسي چې د په دې خبره بصیرت پیدای او بلا ججک بلا خوف تردید بلا تعامل دغه د سیروزی تبلیغی دوست که دکان ته ځینو بیا خبره کوي که په پیک اپ کې ناشتي بیا خبره کوي که فلاین کوچ توخیږي بیا خبره کوي زکه چې د په بصیرت پیدای چې دا کوم خبره کوم دا غلطه نه دا او څوک ور سره اختلاف کوله او عزیزانو دین تقاضا هم د دې کوي چې دې باندې د ستا بصیرت پیدا شي ته دې مطمئن شې دې باندې او with satisfaction now with the great satisfaction with the sufficient satisfaction کافی اطمینان سره ابتدا خبره کې دا تا داسې ریالټي ښکار شي داسې فکت او حقیقت ښکار شي لکه دا اوس یو خبره دا مونږه مشاهده کوو ابزرویشن دي چې نور سحر د نور خاتنه راخیږي او کوم خوا پریوزي اوس دې خبره باندې ستا اطمینان پیدا دی چې نور خاتنه راخیږي
او قبله ته پریوزي. اوس دا بصیرت او اطمینان کسو کې در سره هم کنټډکټ کوي، مخالفت کوي، نو تو ور سره منلو ته تیار نه. کستا خپل پلار وای چې نور جنن د قبله نه راخطر دي، تو ورته بابا ته پس هوش وای نکده وای چې نور خونند دي جنوب د غاړه راغی، تو ورته بابا ته ارزل العمر ته رسیدلې، ستا اوس ټول سنسز او حواس هغه جواب ورکړی دی هنګا بنګا وای. کافي در سره جګړه کوي نو بس تو ورته مختصر دا جواب کې چې لکم دینکم ولی دین. بابا وای چې اوس غړي وړي وای نو سو کم در سره خدا غړي وړي د منلو. اوس ته پلار مخالفت دی خبره کې ولکه پلار دی د نکاونه کې نکړې دی زکه کې چې د انور خاطب پر خطو باندې ستا اطمینان او بصیرت پیدا دی، او کله چې د دین خبره باندې د سړي بصیرت پیدا شي نو قسم دې ک بیا ورته پلار مقابله کار ښکاری، ک بیا ورته د نیکه مقابله کار ښکاری، ک بیا ورته د تام اوچ مقابله کار ښکاری. او دغه وجوه قران کریم فرمایل خبرانه پويږي دا څنګه جواب بختیز راکوي. ځکه چې نظر اچوم نو تاسو ټول پوهان را تخکاری الله تعالی دیو کی تاسو ټول پوهان یې. دا مشران مې له تجربه په اساس پوهان دي، او دا کشران مو دا څنګه هغه فیس ریډینګ نه دا معلومیږي چې دا سړی تعلیم یافته دوستان دي. نو تعلیم یافته دوست د پویول نسبتا آسانی د بس یو انډیکیټر لونه لایټ ورکول غواړي، نور دې بیا په سمت پويږي، په ډایورشن پويږي چې دا شی کوم طرف ته تاول غواړي او حاصل سره. نو قران کریم فرمایل چې قل هذه سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین. اللہ تعالی فرمایلو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټول خلکو ته وایا هذه سبیلی، زما وینا مو اوریدا، زما عمل او کردار مو وکړو، دغه زما لار ده او دغه الله لار ده. او وی فرمایل چې دې لار باندې زه تقلیدی نه روان، په پټو سترګو نیم روان. حضرت ابوبکر د دسترګو باندې پټای نه دی، په پټو سترګو نه روان. زه په مطمئنم، زړه مې په وبس کړی دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دې په مطمئن دی، علی بصیرت انا ومن اتبعنی. زاو زمانہ ملګری ټول 1,40,000 صحابه دای د دې خبره ته ته رسیدلې دي، او چې کله ته ته ورسیدل نو تو ګورځي د پیغمبر د دغه دین لپاره حضرت ابوبکر ټول رشتہ قربان کې قربان نه کړی، حضرت عمر قربان کې قربان نه کړی، چې چا مخالفت کو هغه ته ویزه د حقایق نه انکار څنګه او کوم زما په ځل مطمئن شوی دی. او غزوه بدر کې تسویق خوې کنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا سرداران دا جنگی قیدیان راوستل. خدا لومبنه جنگو law of war still not been formulated. لا تروسه د جنگ قانون مدون شوی نو، لا تروسه وار لاز او د جنگ قوانین مدون شوی نو. واقعا اوس په خشوا چې جنگی قیدیانو سره بسکو نو کاسابلانکا کنونشن شو، نه جنیوا کنونشن شو، نه میډرډ کانفرنس شو، نه واشنگټن کانفرنس شو، نه د پیرس کانفرنس شو، نه یو ان او اقوام متحده وا، نه انټرنیشنل چارټر چې اکوپای ټریټری سره بسکه او کیپچرډ پرزنرز او نیول شوی جنگی قیدیانو سره بس معاملې کی لومبنه جنگو. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم
خپل دو خاص مشیران حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا دواړه راوغستل وې د قیدیانو سره سوکو د سره سم عمل وکړو حضرت ابوبکر نے تاسو کو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړ چې یا رسول الله هم امامک و ابناء عمک و اخوالک و ابناء خالک جدا کوم کسان چې مکه معظمین گویا قیدیان لاغله دي دا څوک د تا تربوران دي سوستا ترونه دي څوک د ماما ګان له څوک د ماما زامن دي پردي پکې څوک نشته دا ټول سرداران ستا ترونه دي تربوران دي ان احسنت الیهم یکن احسنا کو ور سره د احسان وکړو او د خلاص کل مفت نو دا ډیره خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اغه تپوس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و ما ذا ترى ابن الخطاب عمر د تاثر عید حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جواب وکړ چې هم الذين اخرجونا واخرجوك وقاتلونا وقاتلوك وقتلوا رفقتك جدا هغه خلق دی چې د پلار مور د کلینې تهستو ته مجبور کړي مدینه منوره ته راغلي مونږ هم نه پری خودي مونږ هم مکه معظمه راستیو جی پرسیکیوټډ ایگزایل کې راغلی یو خاص سیلف امپوزډ ایگزایل نه دی کله کله سیاسي دنیا کې خلک په خپل مرزه یو ملک پری دی ورو تختی جی خلک زی جرمنی والا ته ویل ته کې د ایجای حکومت ته او پیپلز پارټي والا پانسی کوي مونږ له سیاسي پناه را کوي د پی 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 کارت جوړ کړی مونږ له سیاسي پناه را کوي د ته سیلف امپوز ایگزایل وای سیاسي دنیا کې خود ساخته جلاوطنی او یو دای چې ګورنمنت په چا باندې جبرو کی یا واکداران په چا جبرو کی چې دا پاکستان پر دغنی پانسی کوم نه ځه چرته ورشخ خدای ورکه اوس عزیزانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو ماشاءالله دې خبرونه پوهیږئ کنه او ځان پوهوي ځکه دنیا کم ځای ته ورسېده موږ د خدای په کار اخته یو دا قوم لاغه شان د خدای په کار اخته لري الله تعالی دې قوم له د عقل نوکان ورکی تاسو ټول امين وای عزیزانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا الله پیغمبر هم الذين اخرجوك واخرجونا دا هغه خلک د مونږه راستیو د خپل وطن په پرسیکیوټډ ایگزایل باندې په جبر راستیو ته هم نه پر خود پلان لیک وطن نه بهر راسته د تا مقابله ته میدان تراغلي دي د تا ملګری قتل کړي او شهیدان کړي دي جی دای سره خو احسان مکوه چې زړه په یخ کو ډیره خبره وای بدل ته والو ډیره خبره وای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته نو عمر بیا څه کوي ورسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بجلی خو دینه کړه پته پکې لګیوم نه د ملک د نظام پته لګی نه جارج برنارد شاه چاته پوسو کوي یو ملک تکلار شم او 15 منټه کې زه دا غ ملک نظام او سیستم معلومول غواړم شته در سره څه فارموله عقلی فارموله هغه ورته او بالکل دا سره شته عقلی فارموله 15 منټه کې به ټول ملک نظام معلوم کی هغه ورته فارموله سره وی چې پاکستان تلل شي د پیښور په لوی چوک ودرېګا نو کټریفیک بالکل سموت او هموار روان او بلاکیټ پکې نه راځي نو خو ټول نظام برابر دی او کنه هر 15 منټه بعد تر پیښور په یو چوک کې نخته نو بیړې د پلان نیکه غر کړه چې کم قوم او کم ملک ټریفیک نشي کنټرول کړي دا نور نظام څه بهتر وي داغه بس د بجلی به څه کیفیت وي د ګیس به څه کیفیت وي د عدالتي نظام به څه حالت وي د انتظامی امور ایڈمنسټریټیو جاب به څه حالت وي بس ټول په یو بات نو بس مونږه دعا کوو چې خدای د امر ته په خپل عنایت باندې وچلېخه اره ترکی یو عالم راغله واپس چې ته چا ته پوسو وی پاکستان متعلق د سره ایدا ناغه ورته جواب ورکو وی کتاب الله درجا چاک چاکست کتاب الله درجا چاک چاکست بتدفین احادیث حماکست جرائم از نجوم آسما بسیار نه میدانم که این خاکست چه پاکست وی دا ډیر عجیب وطن له د خدای قران دل ترې زریزا پانا پا د هر چا د مرزه مطابق ری زریزه کیږي یو سړی را پاسي
وای زجر دې قران لمبردار ابل را پاس او تاسو هم داسې عجیب کومې چې غوږ غړای نه ګورئ ښه حالانکه زمون په وطن کې سوخره او مخلي نو ځان سره د خرو ماهر کولال کا کابوزي مون سره میلې ته چې کونډه ټیکوي او سترګې ټیکوي او غاخونه ټیکوي چرته په 2000 روپیا را باندې سوکړه اندخره خرڅنه کیږي نو سبا کوم دعاګانې به ته وانم کو بورو په وړم بارو په وړم نو عزیزانو خرا چې زه په دنیوي کار کوم خدان سره ماهر بوزم خدا دین والا کار کراله غوا په پيو کلاله نو غوا پر دی وخه کو شنو او شا کو نشنو خدای له چرونه کیخه نو مونږه وګ غړای نه ګورو خو چې بس دام ما نن لنډ کوتل کې محترم صاحب زړه صاحب را سره راغله دي نن مولنډ کوتل کې پابندي ماتوله گورنر صاحب وی سیاسيان باندې قبایلی دنیا ته او مونږ وی چې عزیز مونږ سیاست دین دی او په دین باندې مونږ پابندای منور ته تیار زکه اوس دلته تاسو ته کوم خبره کوم دین والا بکوم لنډ کوتل والا ته مې خبر وکړه دین والا مې ورته وکړه نازیزان مال ته ذکر وکړه مې داسې عجیب ملک ته چې پته پکې نه لګي دنن بمشکل 15 کال وړاندې دغه زمون وزیر اعلی صاحب محترم میر افضل خان صاحب دا د سوشلیزم لمبردارو او وفاقي وزیر تجارت او نن ماشاءالله غد اسلام لمبردار دي 15 کال وړاندې سوشلیزم راوستو او نن 15 کال بعد اسلام را امونګه په سوشلیزم کې هم په اعتماد کو په اسلام کې هم په باندې اعتماد دي نو د کوم قوم کې دا حالت وي نه کوم مونږه جمعات کې دعا وکړو چې دعا وکړي چې خدای دې ملک کې د قران نظام راولي امين دعای خیر سلامتی ایمان شفای بیمارانو شکست کفر او غلبه اسلام نو مونږه امام صاحب ته چې تاو مسې ځان ستړی کو ا مقتدیان له مسې پامین امين ځان ستړی کو والله که پتی دعاګانو خدای اسلام راولي ښا عزیزانو جناب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته چې هم الذين اخرجونا واخرجوك وقاتلونا وقاتلوك وقتلوا رفقتك دا هغه خلک د چستا مقابله کوي دا زمون جنگ له مقابله راغلي دي ته کلی نو وسته مونږه هم نه پرې خو دي او ستا ملګری چې شهیدان کړی دي نو ورته سکه ورسره ملګری ویجی بس د کرش ماشين وته لګوخه کار اخلاصو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باب کې یو رسک واغستو او سی وی او دا الله پیغمبره په دې قیدیانو کې دا یو سړی د مخامخ ناشته ګیره سپینه ده زمانه عمر کې مشر دی زما د پلار او د مور نسکرو د زید ابن الخطاب خو چې زما د خدای مخالف دی زما د پیغمبر مخالف دی د فیکس او د ریالټیز مخالف دی د حقایق مخالف دی چې کوم شی ما د مشاهده غو یقیني ګڼل دا غي مخالف دی نو ما سره هیڅ رشته نشته زینب پیژنم نو کته ماته اجازه کې چې زاړو بسم الله په خپل رور باندې وکم ښه اوس عزیزانو والله کدا خبره د خنداله دا خبره د جړا ده ته د 1 روپۍ مفاد د خدای لپاره نشي پرې خو دی د 1 روپۍ فائدہ پلار قربانول رور قربانول جی تربور قربانول جی دلبازی قربانول جی د پیسو مفادات قربانول خو ډیره بعیده خبره ده عزیزانو ما وې چې بصیرت بنیادی شی دی نو تاسو به توجه سره ماته ګورئ او د خبره باندې بصیرت پیدا کوئ الله تعالی دې وکي چې ماته صحیح وینا توفیق راکړي او تاسو ته صحیح د کولو توفیق درکړي تاسو ټول امين وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع موقع باندې د عرفات غونډې باندې ولار دي 1,40,000 صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورته جمع دي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هغه تاریخي تقریر او تاریخي خطبه گویا صحابه ته بیانې تاریخي واز ورته کوي د انساني ژوند لایحه ورته ورکړي چې انساني ژوند به انساني کیږي کله ځکه د خدای پیغمبر چې کله عمر راغله دي نو د انسانانو نه انسانان جوړول غوښتل څه د پاره راغله دي ځکه چې انسان په دوه خپو او په دوه لاسو او په دوه سترګو او په پوزا او په خلو او په غوګونو خو انسان نه جوړیږي که په دوه خپو ګرځیدل انسانيتي نو تاسو د اوچ کلی چرګان په سرورو خپو ګرځي که په دوه وایي ناغی تمون چرته خان سے منبر سے معتمم سے مولوی سے یا کاکاجی یا تر یا بابا یا رور یا بچیا ویلی مو دی ورته زکه مونږ دی ویلی چې دا ټرمینالوجي د اصطلاحات د انساني دنیا سره خاص دي کني دوه خپو باندې ګرځیدل کې انسانيت نه چرګان به ټول انسانان او عزیزان دوسترګي نو دا سترګي د اوچ والا غټي دي کده اوچ د میخو سترګي غټي دي د میخو او جی مضبوط خپې نو دا خپې زیات مضبوطی دي کده خرخ په سم موډره
اخرخ په جی طاقت او قوت نو دا قوت تا کې ډیر زیات ته بار ته ډیر غټ راړې شي کوخ ډیر غټ راړې شي نو پته ولګی دا چې انسانیت د دین عبارت نه لري دیو جن مولا رومي فرمایل وای ایچ می بی خلاف آدمن ایچ می بی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است غودرا گربون باشد زمس مولانا فرمائی چې د قرآن او سنت پاواله باندې تازان انسان کړی دي نو والله که بنگله باندې ته انسان جوړ شي والله که موټر باندې انسان جوړ شي والله که اقتدار باندې انسان جوړ شي والله که جاگیردارۍ باندې انسان جوړ شي بابا فرمایي وای سړیتوب سپ دولت نه دی رحمانه سړیتوب سپ دولت نه دی رحمانه بد سرو زرک جوړ شي انسان دی عزیزانو انسان چې انسان کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو د قران کریم په هدایاتو دی وجنه یو پندت ته د اندوانو مولا دی د چا مولا دی د اندوانو مولا دی او عزیزانو اندوان داسې خلک نه دی دا غي د خپل دین مولا انتهایی خوخ دی حتی چې شودر هغه کې یو طبقه ده هغه ته استحقاق نه دی ورکړی چې ته پندت جی سره لاس میلاول شي ځکه ته کم تر سره او پندت دی خو د خدای سره پیدا دی زمونږ پندت دی د خدای د اندوانو ځان له وجې بډ رامغونه مذهب دی چې دا پندت د خدای سره پیدا دی دا شودر د خپونه پیدا دی پندت د خدای سره پیدا دی او دا شودر دا د خپونه پیدا دی او دا ویش او کاشتري دا د درمیاني مذهب درمیاني بدن نه پیدا دي څلور طبقه جوړې کړې دي اوس ورته دا شودر دا د ټول نه د سافل درجه انسانان دي او برهمن دا د ټول نه د بالا درجه انسانان دي لہذا شودر ته حق نشته چې برهمن سره لاس میلاو کی ځکه برهمن دا د هغه په نظر کې خدای په سیده مرتبه ښه نو د هندوانو د خپل مولا متعلق دا عقیده استاسو د خپل مولا متعلق ساکی دي بیا د پښتنو خصوصیت سره الله مرحوم ډیر عجیب خبر وکړه چې افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو کہ پختنوں نے ایمانی غیرت و دینی غیرت ختمول غواړي نو بس مولا ورته یو خالص بوتل غو نخکاره که چې بس د دنیا د هر خېګړې ودینه ته مولا وای مولا د چا دسه دي امولیان په دې کار کې څنګه امولیان څه کوي امولا کی دور مسجد تک امولا سے مار دے د ځوانانو کار دی امولا صاحب خانک دی و یو زیم یو سره سابق دی نو کم قوم چې خپل مذهبي طبقه پر ځای ډرامې کوي او ایمان سره وای دا قوم به د خیر مخ ویني وای دا قوم به د خیر مخ ویني بیا به دا عقیده ساتي چې یا خدای پیغمبر دروغ ویلي یا موږ د زناورتوب په لار باندې روان یو نو الله دې موږ د زناورتوب د لار د انسانيت لارې تراولي ناغه پندت وای کہ کس کے حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب بیرا رو او گمراہ کوم تا دا انسانیت لارو خودلا او یوازی غی انسانان نکڑل اگر ذکر کئی کہ خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یواز پخ پر انسانان جوړ نشو بلکہ د انسانانو جوړونکو فیکٹری جوړ شوې حضرت ابوبکر انسانیت ساز مشینو بیا حضرت عمر انسانیت ساز فیکٹری وا حضرت عثمان انسان ساز کارخانہ وا حضرت علی انسانیت ساز انجمنو دنیا تیر انسانیت درس ورکه چې انسان اسی کا نام ہے انسان دیتا وای عزیزانو نارز میں کو تاس خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل گویا د ژوند آخرنه خطبه آخرنه تاریخی تقریر الوداع تقریر د حجۃ الوداع موقبانه بطور لائحه عمل یادا سے وای بطور هیومنیټریان آوټ لاین د انسانیت آوټ لاین څخه هیومنیټریان آوټ لاین چې د انساني دنیا سکیچ سبه او په کومه لار روانيږي نو هغه میجر آوټ لاینز ورو خودل چې غټي غټي خبرې دادي غټي غټي خبرې
دادی او عزیزانو تمره جامع تقریر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم انساني بنیاد باندې چې د یورپ مستشرق په کتاب لیکل دی د کتاب نوم یې د فیرویل ایڈریس اف دی پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوداعی تقریر چې د انسانیت د پاره هغه په تفسیر کوي چې دغه تقریر که مسلمانانو خپل کو دی به کامیاب وي که سکانو خپل کو دوی به کامیاب وي که هندوانو خپل کو دوی به کامیاب وي که يهوديانو خپل کړ دوی به کامیاب وي که عیسایانو خپل کړ دوی به کامیاب وي پیغمبر علیہ السلام هغه تقریر کې یو ذمہ داری صحابه ته واچولا چې دا کوم خبره مو یاد کړي فليبلغ الشاهد منکم الغائب تاسو کې حاضرین دا ټول غایبین ته ورسوي خوار شي دی دنیا کې 1,40,000 صحابه کې 14,000 دا خطه عرب کې وفات شو دا 1,26,000 صحابه دا بحیره عرب یوړل که بحیره قلزم یوړل که دریای نیل کې ډوب شو دا ټول صحابه چې کوم طرف ته مخو هغه جانب ته روان شو د الله دین والا خبره تامه دنیا ته ورسوله. عزیزانو ستاتر دا چینی ترکستان د یو صحابي قبر ده پکې ستاده پیښور د صحابي قبر ده پکې سنان ابن سلمہ ابن محبت رضی الله تعالی عنہ دلته راغله ده دلته د پیښور خوا کې پروت دی اوس پکار دا و چې مونږ پته لګولې چې سنان ابن سلمہ د سره پار راغله دي دلته نو کړیو کتل لاوتو په وزر راغله نو کړه لپاره پیسې ګټلې جی او ما وې زه تله مالته تقریر ته نو ساره ملګرو ته وې مې عزیزانو لګ دي اصحاب بابا ته ورشو سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ د دې قبر ته ورشو آلته چې ورغلو ما صلی الله علیه وسلم صفقه راځو خزه په کې لا بلا ډیری وې سړی په کې لا بلا ډیرو او چا قبر ته سجدي لګولې چا ځان باندې کانی مخل او آلته په کې د ابو یو د شنی خزه په کې ځاله لامبل او سړو په کې نو ماغه ملګرو ته ما کده ته پته وې چې ما سره به دا پیښوریان دا مملکې نو دې په خدای قسم کړي راغلي ښه چې باید د زسره پار راغلم دې قوم ته یو ډرامه جوړوم که زه دې د پار راغلم چې دې قوم ته یو فکر ورکم نازیدانو هرڅ مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی انبیاء راولېګل فرمایي کان الناس امه واحده تاسو څنګه خو بنا ما درته نه اراده ده نن درته اراده چې سو پورې تاسو څنګه شوی نه ان شاء الله زبر ته خبره کوم حالانکه زما غله خوږی راتلو سره مولانا محمد امین صاحب ته او صاحب صاحب ته حسین احمد صاحب ته مولوی غلام الله صاحب ته ټول ته مې چې غله باندې مې درد دي خو مې تاسو دعا کوئ چې الله تعالی توفیق راکړي دي مسلمانانو ته خبرو کوم الله لپاره نازیزانو ان شاء الله تاسو دعا سره غلې والا درد مې هم ختم شو او ما ملګرو ته زما د غلې درد ختم زکه شي چې دې ته هم پته چې زما مجبوری ده حضور بکیرا باندې نه خبره ده چې منډه ورسره و ځکه خود روزي لګي خدای ورکا د ورځې لګي چې وای د شپې لګي چې وای الله تعالی دا چې قبول او منزوري کی تاسو ټول امين وای الله تعالی فرمایل کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين دا انسانان ټول یو عقیده باندې متفق چې لا اله الا الله آدم علیہ الصلات والسلام نواله تر نوح علیہ الصلات والسلام پورې پسلګونو انبیاء رال انساني دنیا کې چرته د کفر نام و نشان نو چرته د کفر نام و نشان ونه د شرک نام و نشان ټول انسان دنیا د عقیده باندې متفق وا چې لا اله الا الله دا غینه بعد انساني دنیا کې د خدای مختلف تعبیرات شروع یو سړی اوس دا تصور خو ذهن کې چې خدای د ټولو کائناتو نه خسته یو شی دی او خدای د ټولو کائناتو نه لوړ یو شی دی او الله د ټولو کائناتو نه چمکیله یو شی دی لہذا تصور دغه خو دوکه په دې چې دا تک سپین بل چې دا خدای دی دوکه شو چې خدای چې دک کوي ذکر دنه ریزز او شواګان راوړي نازیدانو الله تعالی اوس د انبیانو ډیوټي لګولا چې اوس شرک باندې هغه باندې تور چلوي سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قوم تراغه دعوت وکړه چې یا قوم اعبدوا الله
ما لکم من الہ غیر او زما قوم تاسو خطا شوی تعبیر او مصداق تاسو د خدشه او د خطرې شکاري لہذا ز تاسو یو پوینټ متعین کوم چې تاسو د عبادت د پاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي سجدې د پاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي د نظام د پاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي الله تعالی سره عبادت کې شریک لگتے زوائی اللہ سر عبادت کے شریک اللہ تعالیٰ سر بندگی کے شریک اللہ تعالیٰ سر سجدہ کے شریک نہ اللہ تعالیٰ سر حاکمیت کے شریک تغیر طول انبیاء و دعوت اور قرآن کریم فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فعبدون او زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د تان وړاندې معصوم پیغمبران په زرګونو لېږلي دي د ټولم دا یو خبره وا چې لا الہ داسنه د ټولم دا یو خبره وا چې لا الہ زکه چې تاسو غلی غو نیوي ځوام کې نیو د شوي وده شوي نظام دور روزګار نیم چې ګنی ودو ته چلی وم یم لیونه یم خو دور 100% لیونه یم نیم لګ لګ یو خواله غواړم چې دوره کو پټولو خبرو نه پويږي چې په 10% خو پوه شي کنه چې د دې ټول انبیاء او رسول دا یو خبره وا چې لا اله الا الله استاد قوم چې تا تدا خبره کوي چې ما سمینا بهذا فی آبائنا الاولین دا تا چې مونږ ته کومه خبره کې دا د تان وړاندې په یو زمانہ کې یو علاقه کې بل چا کړی نه ده الله تعالی وی دا دروژن دي کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون د هر پیغمبر د دعوت مقابله کې د سرکش خلق رد عملهم دغه دا تاسو سره چې کوم معامله کوي او الله فرمایل اتواصوا به د یو بل توصیت خو بنی پر خو چې مونږه خپل تداوی نه تاسو ورته هم دا وای خدای وای نه پر خو بل هم قوم طاغون خو سوچ د الله نظام ته سر نه ټیټي دا غیرت دی عمل د خدای د نظام بدله کې ویم دقه نازیزانو ما طرف ته بالکل ایغ نیغ متوجي او یو خبر به ان شاء الله ځان سره ذهن کې کېدی په دې ذکر به هم ثواب کیږي او که چاته سبا اوروله پاغي به هم ثواب کیږي نو په دې نیت وګوره کس دې نوم کوي نو په دې نیت واره چې ان شاء الله نور مسلمانان ته به وان نو اوس قدر نه ایره شو نه یا نشوي پوي نو ثواب خو د الله په نسبانه شوی ته ناس وی ورته اراده دا وا چې زیز د قوم او نور مسلمانانو ته اورول غواړم نو الله تعالی انبیاء راولېګل قران کریم فرمایل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الله وې زما د قسم ودا تحقیقی خبره ده چې ما خپل رسولان لګلیو او وی فرمایل بالبينات اوس بینات چې دا هغه پیغمبر ته اټریبیوټ شي هغه پیغمبر ته انتساب شي چې کم پیغمبر ته الله معجزه ورکړي ده نو بیا مونږ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات پیغمبر میں معجزو سره ولېګو پیغمبر میں معجزو سره ولېګو خو دا معجزې الله تعالی د شمار یو څو پیغمبرانو تور کړی دي دا ځان سره یاد ساتئ چې د پیغمبرۍ د لپاره معجزه شرط نه دی د ولایت د لپاره کرامت شرط نه دی یعنی دا نه ده چې یو سړی په هوا الوزینو بیا به ولی الله په هوا بالوز بیا به ولی ما بیگام یو ځای بیان کو خپل علاقه کې نالته مې خلکو ته مې زمونږ پنځ لوی مولا سوکي چې د سړی په غاخ دردي او سړی ولا منډه کې استاد دم را باندې واچو هغه کې ده په ګوتا نو دې په داسې ګوتا کېږي وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن والجروح قصاص یا رجی دا فلانه لوی مولا ده ولی بس اکټاک ته ورسره نه خو بس ما ګوته کې خدا واغه چوپ کو د غاخ درد ودرېد د غاخ درد ودرې نو ما ورته ملګریا قسم دې کدا لوی مولا دا مولا ده نه سره خو یو بل بزرګ په دې آیت مهنت کړی دی او ته وایي چې بس خدا آیت وایا چې ورشوفه کې مهنت زماره خو تا ته می تیار الوا درکړه کړي ما قسم دې او داس په فرایض نه پويږه دا
اوس پته ولګی دا چې د عام قوم په نظر کې لوی مولا هغه ته وایي چې تعالی سردردې په دم ټیک ټاک کی جی یاري دستونه در باندې چوپ کیو را کنټرول کی لکه بس دا لوی مولا دی او یو سړی کو ورته قرآن او سنت فلسفو باندې مغز کپا ما ته هیڅ لوی مولا نه وي کني په دې فلسفو نه ونه شم د ټول ملک ګرځم دا فلسفي د امت چاونه چې دا لوی مولا دی ټول راته یو وکیل لاغله ما وې دا مې اوسدان د خدای په کار اخته کړی دی اوس د دنیا ته ځان خور غواړم چې زه مولا یم لکه مولا او سین احمد صاحب مو ایډوکیټر راغلی دی نازیدانو لګ ما طرف ته متوجي زه الحمدلله طالبم د قران کریم او تر قیامت پورې به طالبم که قیامت پورې ژوند دي مرګ پورې به طالبم الله تعالی دې ما طالب پاتې کی تاسو ټول امين وای نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله تعالی علیه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الله تعالی فرمایل چې ما رسولان لګلی دي بینات سره نو ما وی اوس معجزه خود شمار سو پیغمبرانو ته ورکړل شوی وي صالح علیه السلام دا څه ګټه او قتل تاریخ ارض القرآن کې علامه سید سلیمان ندوی او نور علما او سفرنامه ارض القرآن کې لیکلي دي جی چې هغه ګټه اوسم لاړو اومکته څنګه شک چې پاغه کې شو د اوخره وته لپاره چې قوم ته تقاضا وکړه مونږ ته پیغمبر منو خو که د دې ګټ نه دی بلار به اوخه د لاسو میاشتو را بار کړه نه هغه خدای دې غواړي مې خورا باره کې وته نه الله تعالی دقه دی واخلي بس مړه سرغاله راخاره شو وی ګورې ورته څنګه راوځي جی بلار به اوخه ده غلان زه پړسولې ده مونږ ورو ټوټي مات کړی دي لنګون ته نږدې ده لنګه شو الله تعالی په ابتلا وکړه چې زه خو ګوره معجزه چې پیغمبر لور کوم نو بلا مطالبه ورکوم خو چې کله قوم مطالبه کوي او معجزه ورکم او بیا قوم د سړي ځامن نشي نو ګوره 15 منټه ورته ګورم نه ښه باندې قانون دی چې بیا 15 منټه نو بیا ایمان راړې کنه راړې نو خپل سر باندې لاندې کوم خپل در باندې کوم ښه هغه د ظالم زامن ایمان سره د عمران نه نو خدای صالح علیه السلام ورته اوسه منډه تا ګوره چې کوم عمل ور سره کوم منډه ته اوس ګوره چې کوم عمل ور سره کوم الله تعالی دې موږ د خپل قهر نه امان نه کی تاسو ټول امين وای نو الله تعالی فرمایل چې هر پیغمبر ته معجزه نه ورکوم وما كان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله معجزه د پیغمبر اختیار شي نه د پیغمبر سره دا لازم نه چې دی باندې معجزه زار کوي دا عادت او د عقل نه خلاف سکار او معامله به خلکو تخکاره کوي بیا به پیغمبر یا یو سره ابا بزرگی په دې بزرگی وای ستا ولایت وای ستا پاکی وای ستا قران کریم په خپل تعریف وکړو وی فرمایل چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الله تعالی اولیاء نه دوی باندې يرشدا او نه دوی فکر ملکی مستقبل کې وسوک دی اولیاء قرآن په خپل بیان وکړو چې الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالی فرمایي چې اولیاء هغه خلق دي چې دوی د عقیده په اعتبار د مضبوطی عقیده مالکانی الذين آمنوا ایمان پخته عقیده د سالډ فیث څه ته وایي مضبوطه عقیده مضبوطه نظریه چې سار یو شان مسبخین بل شان ما بل یو ډیر مالدار سړی ته ډیر مالدار سره جی یو لوی ګروپ اف کمپنیز دي بلا ډیر کارخانې دي او اوس په پرایویټایزیشن کې هر ځای هغه په صف اول کې ولاړی جی دا کارخانه یو مغل ورکړه او جی دا بل کارخانه هغه ما ته چا بل ازو یره جی دا میاسه خډیر خلوټ مار شروع کړو کارخانه وی پرایویټایز کړي نو مې تاسو څخه خیر ورسېده تاسو ویجی دا فلسفه خنه ده زما په نظر کې خو دا فلسفه دا ډیره زیاته فلسفه ده نو ما ملګری ما په خیال تا په انټرنیشنل معاملاتو باندې اپروچ ډیر زیات دی خبي پوهیږي نو ما مونږ په لک پوهیږي چې په خوالي پوښو ما مونږ خو وایو چې دا د امریکای د نیو ورلد آرډر سره فری اکونومکس او فری مارکیټینګ چې شی پرایویټایز کړي شی او د چور بازار او د کساد بازار یو میدان ګرم کوي ښه د کساد بازار او چور بازار یو میدان ګرم کوي چې تاسو معیشت تباشي او زما اکونومکس مستحکم شي ځکه موجوده دور کې امریکا د ټوله دنیا د ټولو نه زیات مقروض ملک دی دی very very indebted country of the world
د دنیا د ټول نه زیات مقروض ملک هغه امریکا ده. امریکا د نیو ورلد آرډر په حواله دنیا کې امن نه قائمول غواړي. هغه وایي چې زما د اسلحې کپت او ضرورت ختم شي او زه دا ګرتی وي او سسکتی وي معیشت لږه ساره ورکم خلک به راته اوس د لوګي هلاکیږي. ځکه ټول عمر می خلک یو بل سره جنگول دي اوس ما باندې هغه حالت را روانه چې معیشت می سسکتا هوا ده. هغه سلګي وایي دا سلګو وهون کې معیشت دی له استحکام دې سره ورکوم چې د خلکو اسلحې ته ضرورت ختم شي او ما ته خطر ختم شي. نازیزانو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې قران کریم فرمایي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ما خپل رسولان لګلو معجزات سره. نو هر پیغمبر ته خدای معجزه ورکړي نه دا. نو الله تعالی فرمایي چې ما لګلو خپل پیغمبران بالبينات بالشرائع والاحکام. احکام سره مليګلو، قانون سره مليګلو، نظام سره مليګلو، سیستم سره مليګلو، دستور سره مليګلو، آئین سره مليګلو، مانیفیسټو سره مليګلو چې دا منشور دنیا انسانیت ته وخیا چې ګلابا ما سره دا نظام دی که دا عملی شو ستا پکې دا خیر دی، دا خیر دی، دا خیر دی او دا خیر دی. ما ملګرو ته بلوزي علماء ته فیضات د قران کریم د سیاسی فکر او د معاشي فکر نه زیات واقف کړي او متداو کوي چې د قران په اساس سیاست کې تا لپاره دا خیر دی او د قران په حواله معیشت کې تا لپاره دا خیر دی. مې په دقه شی به امت راغب کیږي دیتا چې موږ له اوس نظام قرآنی پکار دی او کله ما نه څوک تاسو کی جی تاسو مليان څه غواړئ؟ نو موږ ورته مونږ د خدای نظام غواړو. څه شی غواړو؟ د خدای. یره استاد دا د خدای نظام څه شی دی؟ نو زه خو په زر راخلاصم دا د خدای نظام کراغه نو غل نو بیا لاس کټ کو او د ډاکونه ولا سخ په دواړه کټ کو او زناکار ته کله کوړې ورکو کله په کانو څنګه قاذف ته کوړې ورکو جدا وکړو. بس مړه چې دا محیط تصور د اسلام ورته ور پیش کړه ناغه سړی ځان له داسې یورپ قاسم په خوانه پروپاګاندا کړی دا چې اسلام بغیر صداګان نه په بل څه نه پوهیږي. اسلام بس یو وحشي دین دی. بس خلکو چانه لاس پرې کوي، چانه خپې پرې کوي، چانه غوږ پرې کوي، څوک په کانو وي، څوک په درو وي، څوک په کوړو وي. اوستا ورته ماغه تصور پیش کو نو د یورپ د پروپاګاندا تایید دی وکړه ناغه ملګری داسې بیا د مولا خواته راځي نه چې خدای ورکه دغه اسلام رانه وړي. زه خو ځان لنډې بوشه کول نه غواړم. خدای ته ګوره ورته ملګریا که اسلام راغی نو ګوره مونږ به تعالی خوراک درکو، که اسلام راغی ستا صحت به فری وي، که اسلام راغی ستا تعلیم به مفتی، که اسلام راغی تا ته به گزاره الاونس درکېږي، که اسلام راغی شپېتو کالونو بعد به تا ته وظیفه میلاویږي، که اسلام راغی تا ته به ترانسپورت سہولتونه، که اسلام راغی تعالی به واده مونږ کو. ما یو ځای تقریر وکړ، ما امام ابن حزم رحمت الله علیه دی باندې اجماع والا داوا لرله چې دا خبره اجماعی ده چې ډوډۍ کپڑا مکان د قرآنی نظام په حواله د هر زنده سر حق مسلمان دی او که هندو دی. خو روټۍ کپڑا او مکان دا د هر انسان حق دی. صحت او د صحت مواقع دا د هر انسان حق دی. تعلیم او د تعلیم مواقع د هر بچی حق دی. ترانسپورت سہولت او د روډ سہولتونه د هر آبادی حق دی. واده د هر زنانه او نارینه حق دی. نو چې تقریر مې وکړ یو ملګری راغی خواته ما ته ویل دا واده والا خبره به ټول نه وړاندې کېدی نشي، دا حق وی ټول نه وړاندې پکار دی. دا حق نه ما وی دا ملګری هم خزه پلې دی څوک ورسره رشتہ کول نه غواړي. نو ما ورته بابا کاکا ما ان شاء الله تا د پاره به د واده تنظیم زکم داسې ملګرو ته خوش بای داسې یو کاکا دی غل څوک رشتہ نه ورکې الله د رضا لپاره ورته رشتہ پیدا کړي. نازیزانو ما ورته کاکا کله اسلام راغی بیا ته پکې هم بے واده نه پاتې کیږي. کله اسلام راغی دا خوار او سپیره پکې هم بیډوړه نه پاتې کیږي. سیدنا حضرت عمر ټول وای رضی الله تعالی عنہ پلار را روان دی او بوډا یو کوسکه ولا د کنډول ورسره دی. دروازه ته आवाज کوي یا اهل الدار لله شیء او د کور مالکانو ما تعالی لپاره خیر خیرات او گدارا کوي. خیر راکړي، خیرات راکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی اوس حکومت د حضرت عمر وی او څوک د داس زلالت کوي لاس تني سي چاته راغی داسې بوډاون جټکه ور ورکړه ما ذل والهوان دا سره سو عمل کې تولید انسانیت تحقیر او تذلیل کې
دا خو انسانیت ذلیل کیږي چې لاس داسې نیولې. تاسو به چرته علماو نه مسله خو ورېدلی کنه چې خیرات ورکین وای په خلاص ورکا چې ګس لاس خبر نو عام طور مونږ ورته دا فلسفه ذکر کو چې دا د دې لپاره چې ریا نه بچي یعنی پټي ورکا چې ریا نه بچي سنه بچي ریا نه. اصل فلسفه دا ده چې دا پټ ورکا دی غریب ته دی لپاره چې د انساني عزت هغه پامال نشي ښه زکه چې د عزت نفس مجروح نشي چې دومره غنه کې ته اوسې ته د پاسه والا د رسول پای دا والا الله مال لکبړي کا واخله دا والا خیراتی مې دل درکړي نه غریب هغه زکه چې په دې غستو خو سړی ته ځان خنخ کاری ښکاری ورته ښکاری ورته مال کله کله څوک د موټر کرایه راکړي زکه زه هم تنګسار کې پیسې نه جوړم کنه څوک د موټر کرایه راکړي نو چې راکړي نو مال لاس نو زوم نه نو ما سره کمرګری چې لکه غلام الله دا سړی پوهې دی نو دا مولوی غلام الله دی ورته بس په دغه موټر کې ورته کېده موټر کې ورته کېده په لاس باندې نه اخلي زم په دې سړی سپخ کاری چې راکا خو په دې کاری چې ها واخله اوس ما د 10 روپۍ لاس کې نیولې دا به کوم غلام الله له چې دا واخله زما شاګرد ان شاء الله تاسو علمی خدمت کې الله تعالی دې ټول علماء او تاسو د علمی خدمت توفیق در نصیب کړي. نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فکر و نظر او نظام په ولدا بوډا لاس نونیس جټکه ولا ورکړه په دا سره سو عمل کې دا ولې ځان ذلیلې خنخکاری په سړی چې لاس نیولې. هغه بوډا ورته جواب ورکړي چې دا زما مجبوری ده د مذهب او دین په اعتبار باندې زه مسلمان نیم يهودیم څوک يهودیم په ما باندې د حکومت اسلامي طرف نه جزیه لازمه ده. زه بیت المال ته ټیکس ورکوم څورکوم ځکه حکومت چلیږي په ټیکسونو باندې په څه باندې چلیږي ټیکسونو باندې د حکومت ځان خپل پیسې خو نه جوړي پیسې زما استاد استحقاق نه علاوه د 1 روپۍ سیوا جوړول نشي کنيو سه بین الاقوامي دنیا پانسی کوي ښه بین الاقوامي دنیا هغه پانسی کوي چې د انټرنیشنل اکونومکس د اصول خلاف تاسو یو څه کول چاپ کړی دا ته هم صرف دومره چاپ کې چې څومره تاسو حق ملاو ده ښه نه 1 روپۍ هم زیات ځان له چاپ کوله نشي چې د ملک څومره مجموعي آمدن دي څومره سونه ور سره بس صرف د هغه د قیمت په اعتبار باندې ټنګ سال تعالی پیسې راو باسي ښه سټیټ بانک اب تاسو نوټونه جاری کوي. نازیزانو اوس چلیږي پس زمونږ په ټیکسونو پس چلیږي دا مالیه ده جی دا بیان ده دا پیسې ټیکس ده دا انکم ټیکس ده دا سیلز ټیکس ده دا پراپرټي ټیکس ده دا انکم ټیکس ده دا ایکسایز ده دا فلانه ده دا مړه بلا شي دي بلا شي دي خو ټیکس ده او ټیکس ده او ټیکس ده او ټیکس ده او د قانون یو ضابطه چې نو ټیکسیشن ویداوت ریپرزنټیشن چې کوم ځای قوم ته په حکومت کې نمائندګي نه نو هغه ځای حکومت ته حق نشته چې ټیکس واخلي ښه چې ټیکس واخلي جی ما وی بلرس ما چې نو ټیکسیشن ویداوت پروټیکشن چې کوم ځای قوم ته د جان او مال او د عزت او آبرو تحفظ نه میراو نو هغه ځای حکومت ته حق نشته چې هغه قوم نه ټیکس والی. ته زما پلار چې ما نه ټیکس لې دې د پاره علي چې زه پوګدوخ په خوب کوم ما ته بل جان خطر نه ما ته بل مال خطر نه ما ته بل عزت او آبرو خطر په دغه ملک کې چې کله موږ د خدای نه باغیان شوی یو جی د چا جان محفوظ دی د چا مال محفوظ دی د چا عزت او آبرو محفوظ دی. او ما پرون یو جلسه کې وې ما یو د شوکت یار سیبلور نه د چې عزت په داو ولګېدو جی کله دغه ملک باسیان روزانه د سلګونو غریبانو دا غي میند خويند بیزت کیږي د جاگیردارو وډیرو د لاسا دا غي عزت باندې حمله کیږي مې کړ دوی انساني غیرت را بیدار وي او د غریب په دی لور باندې رزق غسته وي نن به شوکت یار سے ابتدا رزلیدل نو خوځیدا د ملک غریب خود سره انسان دنه ځکه وبدا قوم تباکیږي حدیث کې راځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو مشهور کیس راغی فاطمه د بنی مخزوم سردار ده هغه غلا کړی ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته مقدمه را حضور پاک بیانات واورید او به فیصله وکړه چې د خزینه با لاس غوسو اوس ماته وګورئ د قبيله خزوا او صرف د قبيله نه و د قبيله د سردار لورو و د قبيله د سردار لوروا نو اوس یو قبيله
چې هغه په یو ناروا خبره باندې بدنام شي نو خلک ورته بیا سپک ګوري کنه ګوري فلان دا پلان کې خیل دي بس دا ټول خلک په غلي غوندي شي ځکه چې دا هغه یو بیډ ریپوټیشن شوی یو بدنامي شوی نو خلک ورته بد نظر باندې ګوري بعض اوقات داسې وشي ماته ګوري دا اوچ والا ماشاءالله ډېر خلک دي جی اوس که یو سره داسې بے خوندی تی وشي او د ملما اکرام احترامونه کی د ملما اکرام احترامونه کی او هغه ملما مو پټ غوندي لوی جبې ورسره چیر وخت لوډ سپیکر ته ولاړی ځکه لوډ سپیکر ته بل لوی جبې نه چیر وخت لوډ سپیکر ته ولاړی جی او چې ما غوندي داسې مو پټ غوندي وي او مال احترام نه کړي او زه روزانه د ورځې یا د شپې یو تقریر کوم او زوایم چې د ملمن احترام کوونکي خلک لکه اوچواله نو زما په خیال میاش پس به تاسو ټول پاکستان کې به مشهوري ښه ټول پاکستان او چې بیا ځې کراچۍ ته او د نسړې ته پوس کې چې کم ځای زجی د دیرم دیر کې د کم ځای د اوج حق قاضي صاحب راغلی استاد تذکرې کړی والته ته وای چې خدای په تناق سره کویګا مو خو د سړی توبه خلاص کړو اوس کار خو یو سړی ناروا وکړو خو بدنام په ټول کړي شو ناپاک شهرت په د ټول کلیو شو نازیزانو هغه قبيله والا خلک راجم شو مشوره وکړه چې کله سردار دی لور نه د لاس غلا کې کټ شو نو والله چې چا سره د مخلګورو بنیو خو چې کوم ځای څوک رانه تپوس کوي ته کوم خیر سره زوایم ز بني مخزوم بني مخزوم ډیر ښه خدای دې خصاته تاسو خو سردارانو غلاګانې کوي خزم ټوله غلي دي لاس ته پرېښو وچ اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم له اپروچ پکار دی سفارش پکار دی چې څوک ورلبوزو چې دا خبر پیسې به ورکو خو چې دا لاس کټ کول دا بچي ضمانت به ورکو خو چې دا لاس کټ کول دا اونشي جی چا ورته اطلاع ورکړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کې خادم د ډوډۍ ورته پخی لنګری مطبخی د حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما حضور پاک ته ډېر خوښ دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ولرا ولې چې ستا سفارش وکي جی روان شو غپس اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه راوست خو ورته خبره واضحه نه کړه اوس بعض اوقات سړی ساده غونډي تپوس یا نه کی چې ما سره لپاره بوزي ورته چې موږ سره لکار ته موږ سره تانی پورې نه دي نو ور سره روان شي زه یو ځل داسې خطا شوم ما سوتن سوکرال وی چې موږ داسې غاړي سره د پلاني کړیو ما ښا وی ته چې موږ سره د تانی پورې بلار نشي ما زه په ټلیفون کوم ورته چې د عملګری دره دوی سجایز کاریا وینه چې ته موږ سره لاړ عثمان سره د مولای داسې حماقت شمه دی چې رسم در سره تاسو مې ته ونه کې چې څه چل مو کړی دی په خره سوار شي که په خره سوار شي سب وایم مړ چل تلاړم ایسه چوسه ګډیر دیندار سره جمعه ته بم ما تراته جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه را لېږي سمای کینې وېزل کور ته ورځم ا کور ته لاړ د چای وي هغه محرر سه پوښه اما ته قایص څنګه راغلی ځکه کسان خولی مې دا کسان د دې کته کړی دي ما په خیال زمونږ د دې کلی په سپین روب او منبرانو کې د هیڅ څوک نه پیژني نو ما چې څوک دغه ځای نه دودکار شي پیژني نه نو ستړو ځای بیا شاباس غړی بیا مال راورسي کله چې څوک هغه پیژني نو خو شو ته خلاص منبر سے بلار شي ور سره جی دا سفید پوسټ ور سره لاړ شي خو چې څوک نه پیژني نو ته مولا سے بجماعت کې ناس یا پس لاړ شي خبر نو ماته خج بس دې کار به ان شاء الله وشي خو عزت تاسو سره خبره کو دنه ور سره لاړم کمرې ته ما ته تا د دوی په کیس ځان پوي کړل ما نجي خو مې دوی راته زمونږ تانه کې سکار تر سره لاړ شم نو اوس چاته وای مې چې چوسه ته وام کنه وې مطالبه سره ما دوی زمونږ یو سړی نیولې چې ریماند ونه اخلي بس نو څه مطالبه نشته خو چې بوز دي او جوډیشل حوالات ته ولېږي چې بیا په جوډیشل ریماند باندې واپس را نه ولېږي مې ریماند کې خور سره تاسو خامل نه کوي سر په لاندې کوي به باندې کوي او ورته چې دا پلانې قتلم تا کړی دی هغه وای اوجی ورته یا پلانې ځای شو کوم تا کړی هغه وای اوجی اځه چې سو کونی سي اپاته پته چې بے ځای نیولې دي او رشتہ دار راشي نو زه ورته مړه هغه تړم به پیغام ورسوي چې رشپې باندې ژوندۍ سو خدای ته وای تاسو را تلست لیکي ازه برته په ها کوم ها زه کني منی ورسره خود سړی توبه اخلاصي نو ما ورسره نو وای جی پانسی بشوام خدای مو روک نه پانسی کیږي د پولیس وړاندې د اقرار او د کنفیشن قانوني حیثیت ستنه ستاسو د کلی کې وکیلان صاحبان دی غینه تاسو کوي ځکه مجلس خو بیا تانه اتکړای او باسي
او پولیس در را بار کی او وای چې اوس فیکس او حقیقت ته هغه وای ګوره پولیس نشته پریمان دی واپس ورته ورکوم بس دا کم بیان چې دی دا به تاسو را ګورته سپریم کورټ پورې رواني ښه اوس وایا چې ساکي ناغه ورته سي په جوړا شي مجرم جی ما سره کولی سړی توپ کار نه کړي دا سي بربند کړم ايخه وبې را باندې را چولې او ډوبکای را کولې ډوبکای دا تحریکو د حکومت خلاف اې کې زمونږ د کلی یو کاکا نیول نو ماته بیا سچو صاحب خبره کوله یاره چې ډېر بلاله ویغه سیې والا ډبو او وې ته باندې بالکل هیڅ اثر نه کوي ورته چې بم د خلاص کړي دې چې نه بم پیژنم نه کم ځای بم خلاص کړي نو یا سیې والا په بیا راکې خودل ویغه کم سیې والا انسپکټر چې ډبو ویا غریب پستړ شي ګرمي و نو هغه کورسای کې ناست وی چې لکه وبراله نو هغه مونږه وبراوړي او دې کاکا د جیب نه نسوارو ډبه راوسته خان ته ورته وبوس کا زبورته چونډایو لګو ورته وبوس زبورته چونډایو لګو عزیزانو نو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې محرر سے ماته ویجی پریمان به واپس نه راوړو خو خبردار چې سوچو سره تاونه وای ما ولې وې د دغه مجرم اخلاقی وای خدای ما به خوباسه وی ډیر بد اخلاقی جرم یې کړی دی ډیر ناکاره کیس دی وی زه به سچو سه توام خو ته ورته پخپل مو آیا ځکه دې سچو سه نظر کې ستا ډیر عظمت ته وای چې دومره ناپاک کیس کې راغلی بس ما ورته سچو سه ته چې چاینس کې لړخه دل نازیزان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ اغام به خبره کرا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه حضور پاک کله دې کسانو سره وکړه فورن احساس ورته شو ویا اسامه اتتشفع فی حد من حدود الله اسامه د خدای د قانون باب کې مال سفارش کې راغلی چې د خدای د قانون فیصله هغه څه کنورټ کوم او بدلې کوم هغه کې تبدیلی وکم او یو ډېر عجیب تاریخي خبره ورته وکړه وی فرمایل چې فوالله لو سرقت فاطمه بنت محمد اغاظها الله لقطعت يدها وقسم دې کدا غلا د بني مخزوم د سردار فاطمه نه وکړي او زما خپل فاطمه الله دې پناه ورکړي هغه کړي نو داغه د پروم په قانون کې دا رو رعایت نو اغه نه به مملاس کټ کو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ بالکل دا سهم غونډه ولاړ دي چې خدای زه خواجب صدقه کړه او حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو بل تاریخی جمله وی و انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه د تاسو نړوان له امتونه الله تعالی په دې هلاک چې کله کمزوري باغی کې غلا کړي وا نو داغه لپاره قانونو چې لاس ته کټکا او چې کله سفید پوش بغلا کړی و داغه د پاره بیا قانون کې څه گرفت او مؤاخذه نه و کني ما وې دی خو ګورې ما وې په دا ملک څغلا هغه دي چې د شپې د چا د کور ګټو کې او غلاو کې چانه جیب وای په دا سړک باندې ناشتي چانه ډاکو کې په زور ته نه په دا اوس غلوي او د قانون مجرمان دي کله حکومت لاس ته رااله او د پولیس ور سره مخ کې ناراض بازنی نو بیا د خدای عمل شي کله کې راز بازنی ور سره نو بیا د خدای او مایسه سرټیفاید ډاکوان دي دفترو کې ناس د تر حکومت سرټیفیکیټ ملاوي چې تاسو ډاکې چوي د خلکو جیب باندې دا سرټیفاید ډاکوان دي اوس دا سرټیفاید ډاکوان دای هم د دې قام په حقوقو غاصبانه قبضه چولې ده او دغه ډاکو او دغه غل او دغه نقبزن او دغه جیب تراش دام غلا کوي خو چون کې داغه په سر د حکومت لاس نشته نو داغه جرم دی او د افسر هغه جرم ذکر دی چې هغه د حکومت په ذمہ دار کورسای باندې ناشته کني دې ملک کوم حالت نه کیږي دا ملک خدا سے جيبه د خدای په قهر باندې اختر الله دې مونږ لامان نه کی تاسو ټول امين وای نازیدانو الله تعالی فرمایل لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ما پیغمبرانو ته شرایع احکام او نظام ورکړو او هغه نظام د انسانیت د خیر لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه بوډا ته وای ولې دا رسوي کې خیر ولې غواړي او ورته چې يهودین حکومت ته ټیکس داخلوم څه شي داخلوم ټیکس داخلوم ځکه مسلمانانو اسلامي حکومت ته ټیکس داخلي څنګه ټیکس زکات دا یو وظیفه د مالی غشر دا بل وظیفه د مالی صدقه الفطر دا بل وظیفه د مالی نظر
دا بل وظیفه د مالی اوس دا ټول وظایف مالیه دا مونږ دې د پاره کو چې سټیټ او ریاست مستحکم شي خو صداسي چې انډیویډوال ته مونږ ورکو لکه صدقه الفطر دا په خپل لاس باندې ورکو چاله یو غریب د محلې لا دا واخلجی زکات په خپل لاس ورکو یو غریب د محلې لا خو سبلا ډیر وظایف داسي چې هغه نیغ پنیغه اسلامي بیت المال کې داخليږي د لپاره چې ریاستي نظام ته وچلیږي نو اوس دغه يهودي د چې اسلامي مملکت کې اوسېږي نو د بوم د مملکت د لپاره د خپل ګټې نه څه شي بیت المال ته ورکړي څه ته ورکړي حکومت ته ورکړي وجزه بیت المال ته جزیه ورکوم بیت المال ته ټیکس ورکوم عمر مش پیتو کالو ته ورسید په کار کو قادر نیم پیسې را سرشتنه او ډیو ډیټ را باندې تیریږي تاریخ آخري را روان لې یا به حکومت گرفتاری حضرت عمر رضی الله تعالی فورا داسې فکر منش ورته بابا راځه ځان سره راوغست راوست جماعت کې کینو فاینانس سیکټری راوغست وزارت خزانه والا نماینده راوغستو سرتاج عزیز غونه نو داسې نو یو باکردار وزیر خزانه او غیر راوغستو دغه بالکل داسې کاری لکه د بوش زوی چی د ټول فکر د ټول فکرز داسې لکه د بوش زوی چی عزیزانو یو باکردار د دین نه خبر وزیر خزانه هغه ته وی راشه نن یو فرمان جاری کا چې د نن نه بعد د کوم کافر او د کوم يهودي او عیسائی عمر شپېتو کالو ته ورسید نو د حکومت جزیه او ټیکس هغه د پاره معاف دي او یوازې دانه چې دا ټیکس معاف دي بلکې داغه د ځان وظیفه داغه د نابالغ بچو وظیفه داغه د بوډای خزه وظیفه داغه د کور جمله اخراجات حکومتي خزانه نه باور کیږي و ما انصفناه لو اکلنا شبیبته ثم نخذله فی الحرم دا خو انصاف تقاضا نه ده چې د دې يهودي د ځواني مونږ وخوړه چې اوس بوډا شو په خپل د ګټ نه د نوسته پر دې دروازې ته ودرو چې د لاس داسې کړي چې مال راکړي لاس دې داسې کړي چې مال راکړي نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت خبر باندې پويږي خو تنګشوي خو نه یې کنه نه کنه تنګشوي خو نه عزیزانو الله تعالی فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما پیغمبران لګړي دي احکام او شرایع سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان ما پیغمبران له کتاب ورکړي دي څه ورکړي دي کتاب اوس احکام شرایع او ورپسې بیا کتاب ذکر کړ نو یا خو تقسیم فائدہ کوي چې چاله می حکم شریعت ورکړو او چاله می کتاب ورکړو چې ته ډیډکشن کوو د حالاتو مطابق ته نه استنباط استخراج کوو چې د حالاتو څخه تقاضای اصول دین اخلا او فروع ته خپل مستنبط کوو او ما ملګرو ته وې چې نه ک پیغمبر له کوم له حکم شریعت ورکاوم دي خو ورته وې چې فطرت کې ارتقا ده چې روز تیریږي نو تقاضې بنوي پیدا کیږي نو بس دا کتاب باندې مخه ته پروت چې دا یو ضابطه او کلیه ده او د دې حل په دې ضابطه او کلیه کې موجود دي نو الله فرمایل وانزلنا معهم الكتاب والميزان ما پیغمبرانو سره کتاب نازل کړی دی او ورپسې دیم لفظ ویل اوس د میزان ترجمه خو تاسو هم اوچ ولا لوم وردي میزان څه ته وایي تلتا نو الله تعالی وایي چې پیغمبر له کتاب ورکړو او تلمه ولا ورکړی و نو ما بیګام یو ځای ویلتم قران کریم ختمو نو ما بیګام ول تذکر وکړو ما لکه دا پیغمبران علیهم السلام چې نسل ګوټه کداران خو نو کنه نه دا لوګانو منډای و چې خدای ورته چې دا یو الهی تل ځان سره یو ځای په تللو کې برته اسانی ښه تللو کې برته اسانی دا خص کېل دی د یوې تولې اخو دیخوا لری بری پکې نو ما خدای وای چې میزان مې ورکړو نو جلال محلی نه مونږ تاسو کې چې لکه ته دا میزان څه ته وی الله تعالی نو جلال محلی ولیکل چې نظام العدل والتوازن الاجتماعي اغیت مې د عدل او د انساني توازن او د کائنات او د نظام د توازن او د برابرۍ نظام ورکړو نظام مې ورکړو چې غلکه د میزان غونه ارسه کنده باندې وتلی او الله تعالی فرمایل چې حکمت داده ليقوم الناس بالقسط دا مې دې د پاره ورکړو چې انساني دنیا کې د انصاف دور شي او قسم دې چې د الله نظام نه نو والله که د انسان فکر باندې په انساني دنیا کې خیر راشي تاسو وینئ تاسو امریکای نه خلک تنگ شو نو د کارل مارکس نظام نه راو تختیدو نو چې هغه نو تنگ شو نو یوکرين د آزاد اعلان وکړ بایلورشیا وکړ رشین فدریشن وکړ
قازقستان کو کرغیزیا کو ازبکستان کو آذربایجان کو آرمینیا کو یوګوسلاویا کې الته کې کروشیا کو او نن جرمنی داغه یا ازادي تسلیم کړه جی او بلکې پرشیا کې الته خدای الله مستقل کامن ویلث جوړ شو جی امریکای د خلک راو تختیل داغه د نظام نه دروس جوړایته دروس د نظام نه او تختیدل اوس چرته بل لار ګوري چې خدای بل نظام طرف تور شو ځکه د انسان پر نظام کې د انسان خیر د انسانیت د چا په نظام کې دی د الله په نظام کې دی مونږ ته بل اوس حدیث سبق کې طالبانو تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تاسو ګډ وډوم زکه چې تاسو نو کوڅه خطا شوی ده سجل شوی دی کوڅه خطا شوی ده چې اوس مونږ دې دروازې نه خطا شو په دغه دروازه ورمنډه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اصل کوڅه فتوجهوا الى الله عز وجل دا الله تعالی نظام طرف ته توجه کوي خدای به الله خیر درکړي مونږ چې کله یو در لټو کله بل در لټو کله بل در لټو والله لکه دا سمسره کنه سمسره تاسو ورته سوای سمسره ورته وای هغه سمسره وکم دا رسول نه راوځي هغه رسول ورته ګټه کیده نو بس دینه بیا روغو در خطا نو کله یو خوا منډه کې کله بل خوا منډه کې ښکاری ورپسې ادا کله یو خوا منډه کله بس مونږ هم د سمسری بچیو کله په یو خوا منډه حالت بخیر یو غلط بخیر یو غلط خدای وای خدای دې ورکه ما خو په ګټه هم نه دی مولا لګیا دې بیړې غر که شخلې دې ځای تراله خدای دې ځای تراله چې د انساني دنیا د خیر د پاره نظام چاره لګړل الله تعالی نو الله تعالی فرمایل ليقوم الناس بالقسط دې د پاره مې دا نظام او کتاب او نظام عدل ورکو چې انساني دنیا کې گویا خیر راشي عدل قائم شي او الله فرمایل کل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا الله ويا پیغمبر تما شریعت ورکړل دي څه شی ورکړل دي او دغه لفظ شریعت دی عربي لفظ څه شی دی عربي لفظ دی او تاسو عربیک انټو انګلیش ډکشنری وګورئ نو د لفظ شریعت مخامخ لیکري سیستم اف لایف یا کوډیفاید لاز ضابط شوی قوانین یا نظام زندگی نو الله تعالی وای ما پیغمبر ته نظام زندگی ورکړل صرف دا خو ورته نه ویلي چې بس تاسو موږ درشي الله اکبر سم الله اجل موږ نه باروزه نو بس بیا تاسو خاله کپوغ سوريږي کپ خر سوريږي خر پوغ راخلي بس تاسو خاله چې بازار کې څه کوي اپ منډای کې څه کوي او پټي کې څه کوي او دفتر کې څه کوي او سیاست کې څه کوي او معیشت کې څه کوي نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه تراغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته د تورات سپانه ور سره دی د تحریف شو د تورات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پانه ګوري حضور پاک ورته وکتل چې دا خو د قران کریم پانی نه دي د قران پانی نه دي تاسو ته کو عمر راځي شه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې اوراق التورات یا رسول الله د موسی علیہ السلام د کتاب د تورات باندې د دې مطالعه کوم څه خیر ته حاصلو فتمغر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمغر په لغت عربي کې دي ته وایي چې سړی خاورو کې اورغړي ښه نو چې خاورو کې اورغړي نو وختې خړشي رنگي خړشي کپڑے حضور پاک دا خبر واورید فتمغر وجه رسول الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د چهره رنگ بدل شو د مخ مبارک رنگي بدل شو حالانکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د رنگ جوسه په اعتبار حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مخامخ ورته ناسوي دا مبارک ننګي د حضور پاک به دا شخ کاریدل ک انما فی وجنته الوردان لکه دې ځای چې د ګلاب ګلونه یې خودي ښه او حضرت انس فرمای اذا تکلم یخرج النور من بین صنایاه حضور پاک ته چې مخامخ ناسوي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم به خبره کوله نو تابه دا محسوسول چې د دنه طرف نه یو ریزز او شواګان یو لایټ راوځي او مبادی پریوزي ښه کان النور یخرج من بین صنایاه او برای ابن عازب وی رضی الله تعالی عنہ چې اتیته ذات لیلۃ مقمرۃ یو شپه ورته رالم شپه داسې وه چې د سوال سمې سپوږمۍ کامل جوبن کې وه آسمان په ستورو باندې ډکو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کېناستم فکنت انظر الیه مرة والى القمر مرة حضرت برای ابن عازب وی ذهن ته مې یو سوچ راغی چې راشه د دې سپوږمۍ او د رسول پاک لږه موازنه وکړه چې دا سپوږمۍ ډېره ښایسته ده
که رسول پاک حضرت براء ابن عازب وای چې فوالله زما دی الله باندې قسم لکان ضوء وجهه احسن من ضوء القمر ليله البدر د جناب رسول الله د مخ مبارک رڼا د سپوږمۍ درانه ډیره اعلی چاند سے تشبیه دینایی بکیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینائے بکیا انصاف ہے اس کے منہ پہ چاہیا مدنی کا چہرہ صاف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې اوس په ماسخوتن رسول الله علیه السلام جمعات ته لاړو چرته لاړو جمعات ته او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جمعې مانځه لپاره د یمنی کپڑے او جوړه چوغا او جبه باچول سنت طریقه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې کله به خطبه ویلا نو لاس کې به یو امساوه داس دومره او یو به جبه چولا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم جبه کې نستونه لغون شلې دلو ما تار واستل راواستل او غزایني ګندلو ستن ملاس نه پریوته تیارو وکور کې رڼا ونه زور پس لاس پیدا میں نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راغے ماتے وے عائشہ سشے گورے بیمائی جی افتقدت الخیات ستن می جرو ککلا ستاسو نستونه بگنڈ ستن رانا پریوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم زائکا حضور پاک مسکیش غاخون مبارک اخکارشو وی بس د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د خلی مبارک اپلق سرما غستن پیدا کړه چاغ روان غستا او بیا یو دو تاریخی شعرونه وي حضرت عائشہ چلنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد ليل وشمسي تطلع بعد العشاء وزمون د پارا ځان له مستقل ورد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو کائناتو لپاره یو نور د چې سار اسمان کې راخیږي هغه کې زمون شراکت ده او زمون دانور پیغمبر علیه السلام کور کې یوازې زما ده پیغمبر علیہ السلام کور کی فشمس الناس تطلع بعد لیل وشمسی تطلع بعد العشاء وید تامو کائنات و غنور اغد شپید تیرین بعد دروز رنا کی راخیجی سو وقت راخیجی دروز رنا کی او زما دا انور دا چې ماسخوتن ټوله دنیا تیارشی نو دی اغا وقت راخیجی خواه د هغه وخت جوبن کشي مونږ پښتنه معلومو نازیزانو عرض وکړو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سور سپین رنگ کې تغییر او خړوای راغی حضرت عمر رضی الله تعالی ته فورا محسوس حضرت عمر پاسې ورته او سیوي چې اعوذ بالله من غضب و غضب رسول پناه غواړم په الله باندې د الله د غضب نه او د الله د پیغمبر د غضب نه الله د غضبنا او دی الله د پیغمبر د غضبنا رضیت بالله ربا پدې خو خیم چې الله زما اوس دا ځان له خبره ده چې رب ستوي نو بس مختصر یاد کړئ چې رب معنا مالک یا رب هغه ذات چې ګریجوالي او سلولي یو شی کمال تر رسېږي چې درجه په درجه سټپ بای سټپ د یو شی تربیت کوي چرته رسېږي کمال تا نو دغه کس ته سویل شي رب خو عزیزان اوس دغه رب چې عرب وای نو مالک ته مرادی وای رب الساعه د غړای مالک رب الارض د زمکه مالک رب المال د پیسو مالک رب الدار د کور مالک رب السیاره د موټر مالک رب قضا و قضا د فلانی شی مالک او چې کله وای رب بل لفظ ورسره ونوي رب یا او چې رب العالمین عالمین ورسره نو معنا دا ده چې د سپریم اینڈ ساورین لارد اف د یونیورس آزاد او خود مختار مطلق العنان حکمران د ټول نظام کائنات نو معنا دا ده چې حکمران د ټولو کائنات څوک دی الله تعالی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې رضیت بالله رب پدې خوشالم الله زما رب دے وبالاسلام دینا اسلام زمان وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا محمد الرسول اللہ زمونگا پیغمبر دے صلی اللہ
علیہ وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت بیا زول حالت تراغه ورته وی عمره ام متهوکون انتم کما تهوکت اليهود والنصارى. آیا تاسو د دین باب کې هم د هغه خدشه شکاري چې يهوديان د موسی عليه السلام د دین باب کې عیسایان د عیسی عليه السلام د دین باب کې کوم خدشه شکارو. فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. ما تاسو ته کوم نظام چې راوړی دی دا تک سپین پړکیدون کې بیخیره او بیخړوالي اس شی په کې خړ اس شی په کې تور اس شی په کې تاریخ د هر میدان واضح خیر می تاسو درکړی دی. او وی فرمایل والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي. قسم دې ک موسی عليه السلام ژوند دی چې دا تورات په نازل لې هغه به هم زما د قران اتباع کولا هغه به د تورات اتباع کړي نو چې قران موجود د تورات نه بیا شي غواړي او بیا د تورات چې اعتماد بلکې ما ذکر خبره ذکر کوم زما موږ د دنیا عیسایانو ته چیلنج ورکو يهوديانو ته چیلنج ورکو چې مسلمانان او د مسلمانانو علماو امت باندې احسان دی چې دا قران دی له یوازې نه محفوظ کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 7,54,000 حدیث دا هم دی لپاره محفوظ کړي دي. سورہ جی 7,54,000 حدیث چې نبی رسول الله دا وې دی وخت دا یو کول دی کار وخت کې ناشته داسې پاسه داسې جی سفیر ولا راغی داسې ورته وې جرنیل ولا راغی داسې ورته وې سپای ولا راغی داسې ورته وې حضور پاک جهاد کې کمانډ کو په دې انداز باندې کو عدالت کې ناشته فیصله کوي په دې انداز کوي ایز هیډ اف دی سٹیټ او کانسټیټیوشنل سربراہ په حیث ناشته بیا داسې خبره کوي ایز هیډ اف دی ګورنمنت انتظامی سربراہ په حیث ناشته بیا داسې کیفیت ده د امام په حیث په مصلی ناشته بیا دا کیفیت ده. صحابه کرامو 7,54,000 اقوال او اعمال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت له محفوظ کړی دي امت له محفوظ کړی دي. نو ما وی چې د امت د علماء خدا کمال دي. او عیسایت نن په دنیا مسلط ته کنه مسلط يهودیت نن دنیا په اور کې ودروي کنه دا ودرولې خو ورته و چې عزیزا خپل دین سره دې سکړی دي تلګ مونږ ته دا خو وایا چې دا تورات نازل په کومه ژبه کې یا دا انجیل نازل نو د تامه دنیا يهوديان مونږ چیلنج کوو هغه تخپل هم پته نشته. تورات خو موسی عليه السلام نازل شوی خو چې ژبه کومه و د عربی کې اردو کې پښتو کې جی په فرانسیسي کې په انګریزي کې په هیبرو کې په سوریانه کې بلکې دا غوي روزانه انجیل خپل لیکل شي تا هر صدای د پاره دا غي ځان له انجیل دی د هر سلوکارو د پاره د عیسایانو ځان له بایبل دی. اوس هغه بایبل دو ایډیشن داسې نشته چې هغه 100% د یو بل سره برابر په برابر دي. نن به یو موضوع د دوی صدای په انجیل کې یو شانی ته زوړ انجیل لاواله هغه موضوع بالکل بدلوي موضوع بالکل بدلوي بلکې دا غي د انجیل یو سره انجیل برنباس ورته وي سوې ورته جی انجیل برنباس تر اوسه پورې خو هغه پټ کړو تر اوسه پورې ځکه هغه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو تذکره وکړه چې نبی رسول الله والسلام بلوزي جی مسلمانانو چرته نه را پیدا کړ ځړه نسخه او چا پکړه اوس دا غي انجیل هغه برنباس کې لیکل دي چې يهوديان او عیسایان به یو بل دشمنان وي سبي او ځکه به دشمنانی چې د عیسایانو عقیده به داوي چې عیسی علیه السلام دای په صلیب باندې خېجول دی قتل کړي دی عیسی علیه السلام نو چې زما مولا ته قتل کین زبر سره دښمنی کوو که پیغمبر سره دا کار کړی خو یقینا به دښمنی کو نو د يهودو عیسایانو د دښمنۍ بنیاد بدای شامیر او بوش کې سفر وکړ. شامیر د يهودیت مشر دی او بوش د عیسایت مشر دی. سفرک پاکستان کې یک جان دو قالب دي دا تیله کدی یو مور په یو ځای پیدا دورونه چیخه شامیر وته ډیکټیشن کوي او بوش باغې باندې عمل کوي. شامیر وته ډیکټیشن کوي د اسرائیل وزیر اعظم او بوش لګیاره باغې عمل پیرا دی. اوس هغه یک جان دو قالب شو او کله کله به يهوديان عیسایانو ته د انجیل کې دالته ستې کړی استاد دی کتاب کې خو دې تاسو پیغمبر مونږه په پانسی کو بغض بده سره پیدا کیږي صلیب ته به خېجو جی دا اوس د 20مه صدای لپاره کم نوې ایډیشن چې راوستو دا غینه سره هغه چپټر ختم کړه چپټر ته ختم کو بس د خپل مرده ماوی د عیسایانو انجیل دوړو پښو ده دا پوزه ولا کله داسې کوي نو سره داسې کوخه نو بیا ولا داسې تاو کی او دغه د مسلمانانو قران کریم فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الله تعالی فرمایي ما ته ګورئ شپږ
یا و تاکید دې ذکر کوي. وی فرمایل چې ان په اصل کې د ان د طالبان وې ادغام پکې شوی دی. طالبان وې ادغام پکې شوی دی. نون ملومبنه ساکن کو او په دابل کې مورمنه استا ان ته جوړ شو. اوس ان ځان له تحقیق ته او نا د متکلم ضمیر دی. نو معنا یې څه شو چې ان تحقیق سره مونږه نحنو طالبان مونږه ان تحقیق سره مونږه نحنو مونږه نزلنا نازل کړل دي مونږه الذکر قران کریم و ان تحقیق سره نا مونږه له خاص دې قران لپاره لا خامخا حافظون حفاظت کوونکیو. وسود تاکید انجړې ورته ولګولې ان نا د نا تاکید نحنو نزلنا دا بل تاکید ان او بیانا او له تقدیم د ما حق او تاخير مفید د حصر تخصیص ته خاص مونږه له د قران لپاره لحافظون لام بیا تاکیدیه ده خامخا حفاظت کو. اوس وی انجړې ورته ولګول معنا یې دا ده چې والله کړه دې قران لهجه خطا کی، والله کړه دې قران حرف خطا کی چانا، والله کړه دې قران زیر او زبر خطا کړي چانا. قیامت پورې به په د خپل کیفیت باندې موجودي ښه. کای به وختن په وطن خلک سازش خو امت نه دا شی ځای کوله نشي، علماونه دا شی ګډوډول نشي. او جی تاسو ته یو واقع ذکر کوم. سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د مؤمنانو خلیفہ دی د شام یو خار انطاکیہ قران کریم کې الله تعالی ذکر کوي چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دا دو برگزیده بندیان د الله تعالی یو د تکوینیات عالم دی بل د تشریعیات عالم دی، یو د شاګرد په حیث بل د استاد په حیث دواړه شریک روان دي. بیړای ما تکړه یو سړی نه کوپړای وستا او درې حتا اذا اتیا آل قريه استطعما اعلها یو کلی ترال ما خام دی سوک پیجنینا اذا اتیا اهل قريه نو سور پسې پکار داسو فاس طالبان عربیت نه واقف یې چې شی یو ور په اسم ظاهر ذکر شینو بیا دوباره په اسم ضمیر ذکر کیږي. نو پکار چې حتا اذا اتیا اهل قريه استطعما ضمیر پکارو خدا سے ونه وی حتا اذا اتیا اهل قريه استطعما اهلها اغه لفظ اهل هغه بیا مکرر ذکر کړو. نو طالبانو ته مې نقطه ورته وړي کوي چې دا اسم ظاهر بیا ول تکرار سره راوړه. پکار داو استطعما خووی چې استطعما اهلها. نو ما اهل مکرر دې د پار راړو چې د جمعات کې आवाज نو کړي چې تاسو خدای به کوم یو د ملمانه موږ ډوډۍ راړي یو دروازه وډه بوله یو کوسیتا تاسو موږ ډوډۍ راکې موږ د ملمانه ایوینه موږ نشته. نو بیا بلی کوسیتا په کلی کې یو کوسه نه پرې خو دې او یو د سړی دې پکې نو چې ولې ډوډۍ ورکړي. نو الله ذکر کو قران کې چې حتا اذا تیا اهل قريه دا دواړه برګزیده بندگان نیکان خلق اهل قريه ترال فاستطعما اعلها کوسو ګرځیدل आवाज او کروټه لپاره چا ورنکړه فابو ان یضیفوهما فابو اغه انکار کړی د ملمستیانه ابو. نو ما تاسو ته وړاندې وي چې که اوچواله یو نه دا به خوند بکارو شي نو ټول کله بدنامي کنه بدناميږي جی. اوس دا کار خو کړه او قران ذکر کړ چې ګوره دو پیغمبران راغلی او دې کلیو والا ورلوړای هغه ای کوسې د تلیو. اوس دا الله تعالی وای دې د پر چې استطعما الها چې شاید چې بیا سو کوی چې رزه مونږ کوسې کې نو مونږ خبر نه وګړي مونږ بوله دوره پنده وړه. نو الله تعالی چې نه غي کوسه په کوسه ګرځیدلی یو کوسې کړي په خو فابو یوزیفوما. اوس د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې د شام سیسه پته شو، حضرت عمر دور کې ټول فتح شو. هغه چې د قران کریم رد سنت چدا څنګه زمونږه نکانو چې نه پوری کړی دا او شرمې د ټوله دنیا کې قران وای فابو ان یزیفوهما. د کلی والا
ګورو دو پیغمبران له ډوډۍ ورنکړه میټینګ راغوستره کلی راغون شي د پلانې قبيله مشر د پلانې قبيله مشر یاره وی د شرم نه مسنګ خلاصيګو ورته حضرت عمر ته ډیلیګیشن بوزو وفد به بوزو د قبایلو د ملکانانو د مشرانو جی او ورته باطلو چې خدای د پاره کا دا شی لګ بدل کا چې کم ځای ته د دنیا کې او تاسو را د کم ځای د شام کې د کم ځای د انتاکی خاف ابو ان یزیفوهما استاسو باباګانو چې دوه پیغمبرانو ډوډۍ نه ور کړی نو یی بس بیا موږ ورته خبرې کولې نه نو خولي شو ناس ته ځل نه جیراله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې مونږه دا وفد راغلی د یو معمولی خبره لپاره څه لپاره معمولی خبره هغه ته څه دي وی قران کریم وی فابو ان یزیفوما زمونږ د کلی متعلق وی چې خلکو انکار وکړو د دې دوه ملمنو د ملمستیانه حضرت عمر ویني څوک وی چې ډیر سم کوا لکه کار دی وی هغه څه وی دا لفظ دی فابو څه دی فابو د دې بیلان دی یو ټکی وی دا ټکی لاندې راواله بریکا ایو ورته بل کله اصلي بس دی ابو نه څه جوړ کا اته اوس عربي دومره وسی جبه ده چې د وړاندې لفظ فابو ان یزیفو ما اغین کارو کړ دې مل مستیانا فاتو ان یزیفو ما بل دایلا کوڅه کې هواز نو کړ چې تعالی روان شو مشکرونه او تعالی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولرزیدو و ايو سماء تذلني وايو ارض تقرني لو قلت في كتاب الله ما ليس لي بحق کدا الله کتاب کې د یوې نقطې دالره بره مې وکړه قسم در د اسمان برا پریوزیو د ازمکه به وچوي نه بزمکه پاتې شي او نه به ځکه چې الله و انه نحن نزلنا الذکر نو عزیزانو دا قران کریم تاسو ترجمه سره د حضرت مولانا سیم نو اوریدو الله تعالی دې غلړم به اجر ورکړي او بیا چې چا ترجمه به قاعده سره کوله الله تعالی دې ته دا قران کریم ذکی کورونو کې زنانه اوریدا یا تاسو ناری نو کله کله اوریدا الله تاسو ته خیر درکړي او دا ټول کلی ته الله تعالی خیر ورکړي چې چرته هم د خلکو دغه ترجمه سره یو عقیدت چې بای قران بیانې دي چې یو شپه خو واورو له وګ ورته کېږي چې مولوی صاحب سوې او بیا ان شاء الله د مولوی صاحب اراده الله تعالی دې بیا دا شی د قران قائم دائم او جاری وساتي اوس عزیزانو زه تاسو ته بوز بنیادی څو خبرې خیم نو بیا ان شاء الله دعا کو هغه دا چې دا قران کریم چې الله تعالی نازل ک پیغمبر له ورکړل د از سورس اف لا سورۃ الرحیم د قانون یو کتاب د اسلامیک جورسپروډنس هغه کې لیکي چې قران itself is not a complete code of law but a fountain for it قرآن دا په خپل د قانون ضابطه نه ده دا د قانون د پاره سرچشمه ده د قانون د پاره معنا دا چې قیامت پورې قوانین چې سم ضرورت راځي د دې قرآن نه معلومول شي څنګه معلومول شي قرآن نه روایت کړي سلطان نور الدین زنگی مسلمان بادشاہ سلطان نور الدین زنگی د شپې